ان شاء الله یو ځای را روان دی، هلته به زما مانګ پیدا شي، هلته به د دې چړم مانګ دي، هلته دا وظیفه راوړی الله مو بخه، د دې به مانګ پیدا شي. به یو ورځ را روانه ده، نن زما عزت تا په خپل لاس کې اغستی دی او د فیسبوک پاڼې ته دې اړولی دی. آسان کار دی د عالم نه سر لرکوه او په سپي پورې تړه، آسان کار دی د عالم نه سر ال او په خر پورې تړه، او د عالم تصویر ال او د جینۍ تصویر ورسره ټچ کوه، لیږیی خیر دی اختیار دی. ورته یو ورځ را روانه ده، یو ورځ را روانه ده، یوازې به د بونیر خلق نه وي، ټول د آدم علیه السلام اولاد به اواز به وشي یا معشر العلماء، ای د علماو جماعتا. خلک پوه چې د اواز د کم ځای نه وشو، چې وګوري نو دا اواز به د عرش نه شوي، د الله د طرف نه. بیا به دې سترګې ویښې شي، بیا به پوه شي چې دغه عالم هغه ما چې ول د عزت سوداګانې کولې دا غو یا معشر العلماء، ای د علماو جماعتا. علما ته به وایي را نږدې شئ، عرش ته را نږدې شئ. دا آواز به د الله د طرف نه د عرش نه کېږي علماو ته، الله به ځان ته را نږدې کوي، هلته به حساب کو، ورځ د حساب را روانه. د پګړۍ تپوس په کوم خو په میدان محشر به یې کوم، د دې سنتو تپوس په کو خو په میدان محشر به یې درنه کوم. اوس تا لاس دي او ما درته خپل وجود سپارلی دی. یقین وکئ لږ کښېنئ، د دې علماو دا اړه وګورئ، بیا که څه وایئ نو وایئ. لږ زمونږ خو وګورئ که نه چې زمونږ څه سوچ دی، لږ خو مونږ وتپوسئ چې زمونږ سوچ څه دی. ما له یو کس پګړۍ ښکل کړه پټکې، وی ما ته مې مور وی چې که دا مولي صاحب دې ولید نو دله به پټکې ښکل کړي. مې ټیک ده، صحیح وه، دا ستا د مور ارمانو. بل وی زما د پلار ارمان دی، وایم ستا د پلار او د مور ارمان منم، او ما نه خبرې، ما خو هم لږ وګوره که نه چې زه څه وامه. زه وامه مورې پلاره ستا دا پګړۍ خوښه ده چې دا ته بچي ته وایي ښکلې کا. زه وایم مورې پلاره بچی دې راولېږه مدرسې ته چې ما سره حفظ وکي، حافظ یې کما او دا پګړۍ ورله ورکم او سره د دې درله کور ته درولېږم. زه پګړۍ ستا بچي له ورکوم، قسم دی قسم، قسم د الله په ذات چې زمونږ دا نیت دی چې دا پګړۍ م راواغستلې او ستا بچو ته م په سر کړې. مونږ له خو وګوره که نه، مونږ خو لږ وتپوسه که نه، مونږ نه خو تپوس وکه که نه. زما دا نظریه ده چې زه به په دې کوڅه کې خلکو ته قرآن خیم، په بیټک کې به یې خیم، په حجره کې به یې خیم. دا زمونږ ذمه داري ده، مونږ به تاسو ته قرآن ښیو، مونږ به درته قرآن ښیو. زه مو علماو ملګرو ته وایم په بیټکونو کې دې خلکو ته قرآن وښه، ایبه وایي به ته ځه او قرآن ورته ښیه، ته ځه او قرآن ورته ښیه.